بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منګ نن دې زه تراغلی یو دلته چې دا کوم ماحول زمونږه مشر او زمونږ ملګری حضرت مولانا مفتی محمد عمر صافی صاحب جوړ کړی دی، نو ډېر زیات خوشحاله شولو. څو وخت مخکې زه دلته راغلی وم او په دې اړه باندې مفتی صاحب سره زما خبرې هم شوې وې او دلته چونکې کمی مو د مدرسې نو ده ما ته وایي چې یاره ستاسو څه فکر دی چې موږ دلته د مدرسې ترتیب جوړ کړو. نو ما هم له دا مشوره ورکړې وه چې دا خو د دې علاقې سره او د دې خواوشا چې کوم محله ده کوم خلک پاتې کېږي د دوی سره به ستاسو یو احسان چې تاسو دلته د مدرسې ترتیب جوړ کړئ. نن الحمدلله موږ رالو، دا ځای موږ ولیدلو او دا ماشومان موږ ولیدل دلته. الله ګواه دی چې ډېر زیات خوشحاله شولو. الله رب العزت د مفتی صاحب د محنتونه په خپل دربار کې قبول کړي او الله دې د دې ځای نه یو عظیم مرکز د دین جوړ کړي او الله دې دې ادارې له مزید ترقي ورکړي. مدرسه تعلیم القرآن پنډۍ کچه سټاپ کې دا مدرسه واقع ده او چې څومره د دې علاقې خلک دي خواوشا اوسېدونکي دي، هغوی ته هم زموږ دا درخواست دی چې هغوی خپل بچي دلته راولېږي. دلته به انشاءالله تعالی هغوی د قرآن زده کړه کوي. فی الحال خو ابتدایي حفظ او ناظره ده، دلته ترجمه ده. انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به الله دې دې ادارې له ترقي ورکړي مزید. دلته به بیا قرآن او حدیث ښودلی کېږي، کتابونه به ویلی کېږي. نو چې څومره هم خواوشا خلک دي هغوی ته زموږ دا درخواست دی چې هغوی خپل ماشومان هم دلته راولېږي او دلته د مفتی صاحب سره که نور کوم مالي مرسته وي هغه هم د مفتی صاحب سره وکړي. انشاءالله تعالی چې دا به د دې علاقې لپاره د خیر سبب وي.